یو ظالم خاوند خپله د یوې شپې ناوې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو د هغه ناوې څه ګوله وه چې دې ظالم خاوند خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوله. چلې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تلې د چا ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور ابټ کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم خاوند یوې شپې ناوې ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. د هغه ظالم خاوند نوم یې الشد دی، د ناوې نوم یې یاسمین دی. د دې یاسمین اخیل داسې څه ګناه وه چې د خپل الشد خاوند ډېر راپاڅي او دغه خپله یاسمینه ښځه یعنې د یوې شپې ناوې ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو په دې ناوې باندې اول ډېر غلط کار کړی دی او بیا یې د هغه غلط کار نه بعد ډېره په تشدد سره مړه کړې ده. دوستانو یې خپله ښځه مړه کړله، بیا یې خپله ښځه راواخیسته او د یو ډېران د پاسه یې وغورځوله چې چاته پته ونه لګي چې دلته یو مړی شوی دی. دوستانو چې کله دا د واده په شپه باندې لاندې کور ته لاړو، یعنې د بله کوټه وه، چې کله لاندې کور ته لاړو نو کور کې یې مور ته وویلې چې زما ښځه خو نشته دی، وتښتېده خو چا وتښتوله. چې کله یې مور تفتیش شروع کړو، مور یې خپل کسان د پلار او وروڼه یې شروع شول، هغه یې ګوري، هغوی ګرځېدلو پسې شروع شول، نو دا په یو ډېران باندې مړه میلاویږي. خو دغه خاوند یې په دغه وخت کې هېڅ نه وایي او ډېر په ژړا شو، په ژړا کې وایي زما ښځه چا ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دغه خاوند یې داسې ډرامه شروع کړې وه، خو چې کله پولیسو ته دا هر څه ورسېدل نو پولیسو پرې خپل تفتیش شروع کړو او پولیس اخر کار هغې ته ورسېدل چې خاوند یې ورته ګرفتار کړو. خاوند یې په ژړا باندې ټول حقیقت ښکاره کړو چې او ما خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه، ځکه چې دا زما نه وه خوښه، ما له مې مور او پلار په زوره باندې کړې وه، ما د دغه زور زبردستۍ د وجې نه خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې د چا ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.